بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زه تاسو سره یو ډیره اهمه ویډیو شیر کول غواړم. هغه د سیاست او د نور موضوعاتو نه هټ کر دا او انتهایی زیاته اهمه ده. نن سبا که تاسو اوریدلی امپاکس یو وایرس دی، منکی پاکس ورته هم ویلی شي، چې هغه راوتلی دی په افریقي ممالک کې یا په سعودي کې یا په مختلفو ځایونو کې. هغه وایرس چې دی هغه تقریبا مختلفو کیسز چې دی هغه ریپورټ شوي دي. دبلیو ایچ او په ځینې دنیا په ځینې ځایونو کې په هغې باندې ایمرجنسي هم نافظه کړې ده، ځکه چې دا د یو انسان نه بل انسان ته خورېږي. نو په دې څیز کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. اوس امپاکس وایرس یا منکی پاکس وایرس چې دی دا داسې شی دا یو وایرس دی او د هغې د وجې یو انفیکشن کاز کېږي د انسان ته، چې د انسان په بدن باندې کوم انفیکټډ کس چې دی د هغه په بدن باندې دانې چې دي هغه راخیږي، او دا د یو انسان د بل انسان سره د براه راست تعلق یا د هغه د استعمال شده چیزونه چې کوم دي د هغې نه پیلاویږي. اوس د دې علامات څه دي؟ علامات د دې دا دي چې د دې سره به تبه راځي، په بدن باندې به دانې راخیږي، د هغه په پټو باندې او د هغه په ملا کې چې دی نو هغه درد راځي. دغه چې کوم انفیکټډ کس دی دا به ځان کمزورې یا به ځان ستړی ستړی چې دی نو هغه محسوسوي. د هغه په مرۍ کې یا د هغه په سټ کې به وړې وړې غوټې راخیږي. دا د یو انسان نه بل ته پیلاویږي. څنګه نو پیلاویږي؟ دا داسې چې کوم یو انسان چې د هغه انفیکټډ دی او په هغه دانې راختلي دي، د هغه دانو ټچ کولو سره یا د هغې هغه رطوبت یا پای کې چې کوم اوبه شوي دي په هغه دانو کې هغه یو انسان ټچ کړي، نو د هغه نه یو نارمل انسان ته په دې طریقه باندې هم دا چې دی منتقل کېږي. د هغې نه علاوه د دغه مریض کې استعمال شده څیزونه دي، د هغه تولیا ده، صابون دی، کپړې دي، د هغه بیډ دی، دا بل یو انسان استعمالوي. نو دا دغه انفیکټډ انسان نه بل انسان ته په دغه طریقه هم ځي، او یا دغه انفیکټډ کس چې دی هغه ټوخی یا پرنجې کوي او هغه په بل انسان باندې ولګي، نو دا وایرس د هغه نه هغې ته منتقل کېږي. اوس د دې امپاکس وایرس نه به تاسو ځان څنګه محفوظه ساتئ؟ نو چې کوم یو انفیکټډ کس دی د هغه نه به ډایرکټ د هغه سره جسمانی تعلق چې دی د هغه سره سلام کول، د هغه سره ګړه بړه کول، دغه څیز نه ځان چې دی هغه انتهایی زیات ساتل پکار دي چې د دې یو انفیکټډ انسان نه یو نارمل انسان ته دا وایرس چې دی هغه منتقل نشي. د هغې نه علاوه د هغه استعمال شده څیزونه چې کوم دي، د هغه کپړې شوې، د هغه پیزار شو، د هغه تولیا شوه، صابون شو، دا استعمالول چې دي دا بالکل نه دي پکار. دریم نمبر ماسک استعمال چې دی دا انتهایی زیات ضروری دی. که تاسو ماسک نه استعمالوئ او یو انفیکټډ کس چې هغه ټوخی کوي، پرنجې کوي، نو د هغه نه دا وایرس چې دا نارمل انسان ته منتقل کیږي. نو د دغه څیزونه چې کوم دي د دې نه به په دې طریقه باندې ځان بچ کوو چې د دغه څیزونو نه به موږ احتیاط کوو. اوس به د هغه سره به جسمانی تعلق مطلب سلام دعا کې به خیال ساتو، خپل مخ لاس چې دی هغه به بار بار انځو، خپل لاس چې دی هغه به په صابون باندې انځو، د ماسک استعمال به کوو، او کپړې چې کومې دي هغه به په صابون سره په ګرمو اوبو باندې انځو. اوس که په چا کې دا علامات راښکاره شو، دغه دانې راوختې، دغه تبه، دغه دردونه، تکاوټ او په مرۍ کې یا په سټ کې غوټې راوختې، دا علامات په چا کې هم ښکاره شي، نو هغه له پکار ده چې هغه نږدې د صحت کم مرکز یې هغې ته ځان ریپورټ کړي چې د ده نه دا څیز بل انسان ته چې دی نو هغه منتقل نشي. په دې ټولو خبرو کې خیال ساتل دا د معاشرې هم خیر دی، د هغه سړي هم خیر دی، ځکه د هغه کور والا چې دي نو هغو ته هم دا لګېدی شي که فرض خو بل چاته نه لګي. نو په دې کې د شرم څه خبره نشته. احتیاط کول انتهایی ضروري دي. د صحت مرکز ته تلل د دې لپاره ضروري دي چې هغو د دې پراپر علاج وکړي یا ته کوارنټاین کړي چې ستا نه بل چاته دا څیز پیلاو نشي. نو د دې لپاره ډېر زیات احتیاط وکړئ، او خدای دې نه کړي چې زمونږ په ملک کې راشي او که راغلی نو بیا به د هغې په وجه باندې لکه څنګه چې کورونا وایرس دی د هغې په وجه چې کوم مسایل رخ شي نو بیا به هغه شان مسایل وي. نو د آګاهۍ لپاره دا پیغام چې دی نو دا د خپلو ملګرو سره او د خپلې کمیونټي سره هم شیر کړئ. شکریه.